بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دریم باب شپږم نمبر حکایت شروع کو. دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردنده. یکی ضعیف بود که بعد دو شب افطار کرده و دیگر قوی که روز 3 بار خورده. اتفاقا بر در شهر به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه در کردند و به گل برآوردند. بعد از 2 هفته معلوم شد که بیگناهانند. در بکشادند. قوی را دیدن مرده و ضعیف جان به سلامت برده. دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردند. و دو درویشه د خراسان دیو یو بل سره سفر کولو. خراسان د افغانستان پخوانی نوم هم خراسان دی. نو دیو به یو بل سره لازم و ملزوم و مرګري یو دوا فقیرانو سفرونه به کول. یکی ضعیف بود و دا دواړه مرګري چې یو ډېر کمزور کې بعد دو شب افطار کړي چې 2 شپې پس به افطار کولو، مطلب څه به خړل سکه به کولا، خوراک کم کولو د کمزوري. و دیگر قوي او دا بل طاقتور او تناورو کې روز 3 بار خور دی، د ورځې به 3 پیره خوراک کولو. دی یو بیخي کم خوراک کولو، یو د ورځې 3 پیره کولو او بل به 2 ورځې پس یو خوراک کول هغه کم. اتفاقا بردر شهر به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. اتفاقاتونه د یو خار په دروازه په تهمت د جاسوسي گرفتار شول. چېرته په خوا به د خارونو ته غټ غټ ګیټونه لګېدلي وو. په یو خار په یو داخلېدل هغوی په شک وکړه چې دا جاسوسان دي. دواړه گرفتار کړل. هر دو را به خانه در کردند. دواړه په یو کوټه کې بند کړه. در کردن داخل کړه یعنی بند کړه و بغل براوردن او په خټو باندې براوردن، مطلب بند کړه. کما کوټه کې چې ننستا دروازه یې ورپسې کلکه بند کړه، یا دا چې پاږي کې خښتې ولګول او لیوې کړه مکمل چې دې ته اډو هوا ورننه نوځي. پخوا ساده وختونو دا مختلفې طریقې وې د قیدیانو، یا به ولا کویو کنستاګي کې به لاندې ودرول چې ونه تختی، یا به چې ډېر سخت سزا به ورکوله چې جاسوسان دي. نو کوټه کې به داسې بند کړه چې 14 لار به نه وه، بیخي به ورپسې هغه لیوه مو کو. په خټو به هغه دروازې حصې ورته بند کړې. بعد از 2 هفته معلوم شد که بیگناهانند. 2 هفته پس معلوم شو چې دا خو بیگناه دي، جاسوسان او مخبران نه دي. چا به ویلي چې دا خو ملنګان فقیران خلک دي، چا به قصه کړي. د وخت حاکم ډېر خپه شو، بیا کوشش کولو چې ازادي کی. در بکشادن، دغه دروازه کلا وکړه. قوي را دیدن مرده. قوي لره ولید چې مړ شوی دی و ضعیف جان به سلامت برده. او دا کمزور چې دی دا بدن سلامت وړی دی، یعنی روغ سالم پاتې شوی دی. کم چې طاقتور د ورځې چې 3 پیره خوراک کول مړ شوی دی، دا کم چې ضعیف او کمزور یو د لا ساغشته یو ګډ کې پروت. مردم درین عجب هم بماندن. خلق پدې کې په تعجب کې پاتې شول. حکیم گفت، یو حکیم وی اگر خلاف این بوده عجب نموده. که د دې په خلاف کار شوی نو د تعجب بوي، یعنی دا صحتمند ژوندې پاتې وي او دا ضعیف مړ شوی وي. ولې دې دلیل دا ویل کین بسیار خوار بوداست. دا کم چې د ورځې 3 پیره خوراک کول او صحتمند، دا خو د خوراک ډیر کولو نو طاقت بینوایی نه اور د دې بینوایی او د دې لوګي طاقت را نه وړو و هلاک شو او مړ شو. وان دیگر خشتندار بود. ابل خشتندارو مطلب دا دی چې صابر او صبر کوونکی و، لږ خوراک کولو. لا جرم برادت خود صبر کار. نو خامخا یقینا چې د خامخا په خپل عادت باندې صبر وکړو په کم خوراک و به سلامت خلاص یافته او په سلامتی سره خلاصی وموندو، د مرګه بچ شو. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیش آید سهل گیرد. وگر تن پرورسن در فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. هر کله چې کم خوراک دی سړي طبیعت او عادت جوړ شو، چو سختی پیش آید سالګي، کله چې دته سختی مخې تراشي
نو په ده به اسانه تېره شي، په اسانه به یې اوچته کي، دغه سختي ده ته به اساني. یو نسخه کې داسې هم راغلی چې سختی پیش شاید سهل گیرد، اش پکې ضمیر دی، کله چې سختی د مخې ته راشي نو دته به اسانه شي. وگر تن پرور رسن در فراخی چو تنگی بینه د سختی بیمیرد، کله تن پرور دی ډیر زیات خوراک کوونکی دی په پراخۍ کې، یعنی د رزق په پریمانه کې چې د څه ډیر او خوراک ډیر کوي، چې تنگی بینه د سختی بیمیرد، کله چې د تنګي ویني د رزق تنګواله نو د سختۍ نه به مړ شي او خوراک ورته ونه رسي. مطلب دا دی چې د کم خوراک فواید ډیر زیات دي. تنوری شکم دم بدم تافتن پزیحت بود روز نایافتن. بل ځای سعدي بابا ویلی دي د خېټې تنور سات په سات بلولو ګرمولو، وی په ورځ دا چې کله دا طعام نشي موندلې نو بیا به شرمندګي او رسوایي وي د انسان، نو د خېټې تنور کله کله لمبه کول پکار دی. مطلب یې دا دی. حکایت اوم نمبر حکایت. یکی از حکما پسر را نه همه کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند، گفت ای پدر گرسنگی خلق را بکشد، نشنیده که ظریفان گفتند بسیری مردن به که گرسنگی بردن. پدر گفت اندازه نگه دار، کلو و اشربو ولا تسرفو. دلیلی ورته پیش کړ. یکی از حکما پسران را نه همه کرد، یو دا هوښیارانو او ډاکټرانو نه خپل زامن منې کول از بسیار خوردن د ډیر خوراک کولو نه، که سیری مردم را رنجور کند چې ډیر موړواله سړی بیماری مریض کوي، ډیر خوراک ښه نه دی. گفت یو د زامن ورته ویل ای پدر ای پلاره گرسنگی خلق را بکشد، لوږه خلق وجني، نشنیده تا نه دی اورېدلي که ظریفان گفتان چې خوشتبانو ویلي دي څوک چې ټوکې ټقالې کوي، بسیری مردن به که گرسنگی بردن. ای پلاره ها بسیری مردن به په موړوالي مرګ بهتر دی نه لوږه تیرولو. پښتانه وی که مرګ می نو په مړه خېټه دی وي، دغه متل ته اشاره وکا. پدر کو پلار ورته اندازه نگهدار، اندازه وساته، خیر الامور اوسطها، کلو واشربو ولا تسرفو. چې الله تعالی وایي چې یاره خورئ او څکئ او اسراف مه کوئ، نو ډېر خوراک نه دی ښه که نه. دې آیت کې مرته اشاره شوې. او بل ټوکې ویلي گرچه خدا گفت کلو واشربو ولیکن نگفت کلو تاکلو. یا اگرچه الله تعالی وایي چې خورئ او څکئ خو نه دی ویلي چې کلو خورئ تاکلو تر مرئ پورې ځان ډک کړئ. نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف و جانت برآید. نه چندان بخور، نه دومره خوراک وکړه که از دهانت برآید چې د خولې نه دې بهر روزي، دومره ډېر وخورې. نه چندان کې نه دومره خوراک کوه که از ضعف جانت برآید. ضعف کمزوری ته وایي چې دا ضعیفوالی او کمزوری نه دی ساوزي، لکه اندازه سره خوراک کوه. با آنکه در وجود طعام است حظ نفس، رنجاورد طعام که بیش از قدر بود. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ورنان خشک دیر خوری گل شکر بود. با آنکه سره د دې چې وایي در وجود طعام است حظ نفس، طعام د وجود د پاره ضروری دی او دا لذت او حصہ د نفس ته، او د نفس په انسان باندې حق وي، د نفس هم حق وي، نو نفس ته چې لذت او خوند ورکوي طعام ورکوي، خو لیکن رنجا ور طعام کې بیش از قدر بود. دا تسلیم شده خبره ده چې خوراک د نفس د پاره ضروری دی او هغه لذت ورکوي، خو تکلیف او بیماری پیدا کوي. هغه طعام چې د حد نه زیات شي او ډیر زیات خوراک کې هغه نقصانات او بیماریان جوړي. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ورنان خشک دیر خوری گل شکر بود. گل شکر دا یو معجونو چې د ګلابو د پاڼو او د چینو نه دا به جوړولو دیته به گل شکر وي یا به ورته گلقند وي، په پارسی کې دا دواړه دي، گل شکر یا گلقند. نو دغه معجون چې به جوړ کو دا مسهل اسهال به راوستو، بعضې وخت کې به خلکو دې دپاره استعمالولو، دا اوس ورته څوک جاړ وایي که څه
چې معده او کلمې صفا کوي. که څه وجود کې ګن یا بلی هغه ټول یعنی خارجي د وجود نه، نو دې ته بیا ګل شکر ویل، لکه دا مفید و. ګل شکر یا ګلقند مفید دارو. نو سعدي بابا ورته اشاره کوي که چېرې ته دا ګل شکر یا ګلقند هم په تکلف سره خورې. تکلف چې یو سړی په ځان باندې سختی او تکلیف کیدی، ځان ته تکلیف ورکوي، یو کار کوي په مشقت او خلاف عادت، دې ته تکلف وای. نو که چېرې په تکلف سره ته ګل شکر هم خورې، ډېر زیات خورې، مطلب چې ځان له پې تکلیف ورکې، نو زیان کو نه، دا هم ګورې نقصان کوي. ډېر ګل شکر به هم نه خورې، ورنه نه خوش که ډېر خورې ګل شکر به. که وچه روټۍ ډېر خورې، لیټ یې خورې، وروسته یې خورې، دا خپله ګل شکر ده. دا وچه روټۍ هم د ګل شکر کار ورکوي، وجود له فایده ورکوي، د ګلقند په شان کار کوي. غذا گر لطیف است و گر سرسری، چو دیرت بدست و افتد خوش خوری. وی غذا خوراک که لطیف وي او که سرسری وي، ساده، هر کله چې لیټ تاله په لاس درځي نو خوش خورې، هغه په خوند خورې، کې به خوند دي. چې سړی ډېر وږي شي نو وچه روټۍ هم خوند ورکوي. لنډه خبره. حکایت: رنجوری را گفتن دلت چی میخواهد. یو رنځور او بیمار ته چې ویل چې زړه دې څه غواړي؟ گفت چیزی نمیخواهد. هغه وویلې خو دا هغه رنځور دی چې د ډېر خوراک نه رنځور شوی دی. و هغه وی چیزی نمیخواهد، څه نه غواړي. یو نسخه کې داسې راغلی دی چې ده وویلې گفت آن کې دلم چیزی نخواهد، نو دا صحیح ده. د رنځور او بیمار ورته په جواب کې وویلې چې زړه مې دا غواړي چې زړه مې څه ونه غواړي، چې زما زړه څه ته ونه شي، زړه مې دا غواړي چې اړو خوراک ونه کي او خوراک ته اړه ونه شي. زه د خوراک د لاسه بیمار یم. مطلب دا دی معده چو پر گشت شکم درد خواست، سود ندارد همه اسباب راست. هر کله چې معده ډکه شوه او دومره ډېر خوراک دی وکړو چې انسان ته د خېټې درد او پیچش پیدا شو، د خوراک په نتیجه کې سود ندارد همه اسباب راست، بیا فایده نه کوي ټول اسباب راست، سم او درست اسباب دا انسان ته، یا خو مراد د دې نه وي اسباب راست نه، اسباب دنیا او مال و منال. دا سخت په خېټه کې ډل دی او ډېر دنیا او دولت او پیسې دي، دا فایده نه کوي. سړي ته دغه په نظر کې نه راځي، د خېټې غم یې ورسره، بیا پې دغه هم ښه نه لګي، تر څو چې د ده خېټه سخت تکلیف چې دا نه ښه شوی، دغه اسباب راست دله فایده نه ورکوي. او یا دا چې وایي بعضې وخت کې اسباب راست نه مراد د ادویه او علاج فوري دله فایده نه ورکوي. نو دغه چونکې علاج او دوايانې خو فایده کوي خامخا، نو خو په دغه ټیم کې اسباب راست نه مراد دغه مال او متاع د دنیا دا پیدا نه ورکوي، دا درد نشي د پکول، یا دا خوراکونه ده. حکایت: بقال را درم چند بر سفیان گرد آمده بود و در واسط هر روز مطالبت کرده و سخنهای با خشونت گفته. یو بقال، یو سبزی فروش. بقال هغه دکاندار چې سبزیانې خرڅې، میوه خرڅې، دته بقال وایي. او څوک وایي چې نان فروش ته هم بقال وایي. وسه به هر حال خو زما په نس خو بقال همدغه دکاندار چې سبزي یا میوه خرڅوي، او هغه ته نانبای وایي. بقال را درم چند بر سفیان گرد آمده بود. یو بقالو دکاندارو 100 درمه 100 روپۍ په سفیانو جمع شوی وي، هغوی ته پیسې جمع شوی وي، سوداګانې به یې ته قرض وړی سفیانو. در واسط هر روز مطالبت کرده. په واسط ښار کې، واسط دا په عراق کې د یو ښار نوم دی واسط، خو چون کې د بصرې او د کوفې عین په منځ کې دی، لکه یو خواته 50 کیلومتر ده، بل خوا نو ځکه ورته واسط وایي، او دا په عراق کې. نو هر په مخه به دیونه مطالبه کوله و سخنای با خشونت گفته، او سخت خبرې به ورته کولې، رټل به. فطري طور د عراق دا خاوره چې ده، دا واسط خو عراق کې دی، دا ټول عمر د ظلم او د مظلومیت یو تاریخ دی، د ډېر پخوانه د شمر او د یزید نه نیولې چې امام حسین علیه السلام سره د مرګرو په شهادت رسولو همدغه ځای کې. بیا هلاکو خان چې په بغداد حمله وکړه،
څومره طبعي او قتل عام چې په عراق او بغداد کې وړه دومره په هیڅ ځای کې نه وکړي، دومره خونریزي په یو ملک کې نه وکړي. او معتصم بالله عباسی خلیفہ شهید ک. بیا د دې تاریخ داسې دی، بیا د صدام حسین په ایران حمله وکړه، 8 کاله دغه جنگ او تکلیفونه او مشکلاتو ظلم او تشدد، څو کاله جنگ وچلېد او په لکونو کسان د دواړو خواو نه مړه شو. بیا یې په کویټ حمله وکړه د عراق صدام حسین، بیا کویټ ته بیا امریکای او نور اتحادي فوجونه رااله، بیا یې رویسته، بیا یې عراق قبضه کړ. نو چې امریکا رااله نو بیا پکې څو کاله د قتل او قتال بازار ګرم و، آخر کې صدام حسین ونیو، پانسی شو. بهرحال نو دا ټول د ظلم او د تشدد دغه دی، دغه تاریخ یې زیات دی. نو دغه دې پورې مې خبره اوږده کړه چې هره ورځ به د صوفیانو نه دا خلک لږ سختزړي دي، د عراق خلک، او سخت خبرې به ورته کولې. اصحاب استعنوتی و خسته خاطر همی بودن. صوفیان دغه بدګویۍ نه چې بدې خبرې به ورته کولې، رټل به ډېر په زړه زخمي وو. وجوز از تحمل چاره نه بود، پیسې ورسره وې نه چې قرض یې ورکړې وې، برداشت به کولو، دغه خبرې به وړلې. د دکاندار صاحب دل دران میان گفت، په دې صوفیانو کې یو صاحب دلو د میان د صوفیانو نه ویلې چې را نفس را واده دادن په توام سانترس کې بقال را بدرم. د خپل نفس لا واده ورکول په توام سره دا آسان دي، چې دې نه چې د موږ د نفس لا واده ورکول چې درانه خوراک غوښته، سبزی ترکاری میوه غوښته، موږ چې سبا مازیګر بل ورځ لملټ بم کولو دا نفس لا د دې نو دکاندار لا واده ورکو به نشو پورا کولی چې هفته پس به پیسې درکم، پیله کې به درکم، په دې تاریخ به درکم. دینم چې د نفس لا واده ورکول نو د خپل خبر او کا چې قناعت هم کړي وي. تر کې انسان خواجه اولا تر که احتمال جفای بوابان، در تمنای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصابان. تر کې انسان خواجه اولا تر وی دا د خواجه یا د صاحب دا د احسان تر کول بهتر دی. خواجه نه مراد یو سردار یا یو امیر چې یو سړی ورځي او داغه نه څه غواړي، صاحب حیثیت سړی وی دا، او نه هغه تحمل د ظلم د بوابانو. اکثر په دروازه چې کم کسان ولاړ دي هغه رټل را رټل کې، زه واپس شاخوا شه دی خواشه یا بیا راشه یا کله چاله دیکور کی په خوا به داسې سخت خلک به ساتل. نو دا چې دا د بوابانو د دروازنچیانو چې په دروازو ولاړ دي د دې د ظلم موږ برداشت کوو. احتمال که د تحمل نوالو او یا دا چې احتمال د ظلم دا بوابانو چې ورزي او کېدای شي دا احتمال هم شته چې ظلم در باندې وکړي، دغه برداشت یا برداشت او یا احتمال. په هر حال دا تحمل معنی چې والو دا به صحیح. در تمنای گوشت مردن به، په تمنا ارمان د غوښې خوړلو کې مرګ بهتر دی چې سړی کې تقاضای زشت قصابان، چې تقاضا بده د قصابانو. ته غوښه قرض راوړې، غوښه خورې او بیا قرض یې راوړې او بیا یې درنه غواړي او تقاضا کوي او تاسو بد رد درته وایي یا دې رټي یا دې بې عزته کوي. نو د دې د قصابانو د بد تقاضا نه چې بیا د خپل قرض غواړي، دی نه د غوښې په تمنا او ارمان کې مرګ بهتر دی. یعنی قناعت پکار دی، قناعت پکار دی، باب د قناعت دی. قصاب تقریبا عربی پارسی پښتو کې دا قصاب ته قصاب وي، عربی کې مرته قصاب وي او په پارسی کې مرته وي قصاب او پښتو کې مرته وي، اردو کې ورته قصائی وي. لږ فرق دی، دغه تقریبا یو شان دی. پارسی کې ورته اکثر قصاب استعمالیږي. ګوره بل ځای چا ویلی دي خون ناحق دست از دامان قصاب بر نداشت، خون ناحق دست از دامان قصاب بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را،
وی ناحق خون چې دی وی تاسو وګوره لاس دا لمنې د قصاب نه اوچت نه کو کله چې دی ظلم کوي او یا څاروي حلالې وګوره په پاجامو یا داغونه او داري چې نور وس د څاروي نه ونو جامې ولا ګندا کړي هغه وینې پې ورلې نو وی تا به لیدلي هغه دا قصاب په لمن چې لکې او داغونه دي د وینو وی ناحق وینې ګوره لاس نه داګي دا یو مثال ورکوي خو ډېر ښکلی شعر دی خون ناحق دست از دامان قصاب بر نداشت دید باش لکه های دامن قصاب را هغه موقع کې دا شعر خلک وایي چې ډېر د ظلم یو منظر یا څوک ظلم وکړي چې دا بدل به تاخیر اخیستی کېږي د مظلوم د ظالم نه او دا مثال دی وګوره حکایت جوانمرد را در جنگ تاتار جراحتی به هم رسید یو ځوانمرد لره د تاتاریانو په جنگ کې زخم ورته ورسید زخمی شو کسی گفتش فلان بازرگان نوشدارو دارد چا ورته ویل پلانکي بازرگان نوشدارو لري نوشداری نه مراد دلته د زخم مرهمه اگر بخواهی باشد که چرې وغواړې وی به کې دریغ نه دارد چې منې نه کی او درې کی گویا نه وایي چې بازارگان به بخل چنان معروف بود دغه سوداګر چې دا په بخل او شومتوب کې کنجوستوب کې داسې مشهور چې سادی صاحب منظر په دې شعر کې پیش کړي گر بجای نانشندر سفره بودی آفتاب تا قیامت روز روشن کس ندیده در جهان وی داسې شومو که بل فرد د روټۍ په ځای د په دسترخوان کې د نور دا ټیکلې وې نو تر قیامته به د چا په دنیا کې روښانه ورځ نه ولیدلې ولې چې د دسترخوان کولاوېده نه چاته وړولو نه چاله روټۍ نه ورکوله نو یقه چې دا د نور ټیکلې د په دسترخوان کې پټ نه و کني تر قیامته به چا نور رڼا ډولیدلې نه سعدی صاحب عجیب و غریب مثالونه ورکړي جوانمرد گفت نو چا ورته ویل چې دله ورشه د سره دا دارو دي د زخم دا تې راوړه نو دې جوانمرد ویل دا کوم چې زخمی سړی و اگر دارو بخواهم دهد یا نهد وایي که بالفرض زه ورشم او دارو ترې وغواړم چې را به کي که را به نه کي دا سوداګري دا هم پته نه لګي اگر دهد نفع کند یا نه کند که بالفرض دا دارو ورکي دی فایده به وکړي که ونه کړي دغه هم پته نه لګي لہذا بار خواستن زو زهر کشنداز بار دا یو قسم تکیه کلام دی او تقریبا د دې معنی د خلاصې والحاصل او یا بهر جهت لکه مونږ وایي بهر تقدیر خبره کو چې بیا شروع کو سټاپ هم کړي بهر جهت اخر کې وایي نو بارې په هر جهت یا خلاصه د خبرې خواستن زو زهر کشنداز دا غختل د دنه دا یو وجون کی زهر دی د یو خوددار سړی د پاره دغه سوال چې تکه نو دام لکه د چې د مړ کده ته د ودریدم نه دی پکار حکیمان گفتان او خیاران ویلی دي اگر آب حیات پروشن پل مسل با ابروی دانا نه خرد دلته لګه سکته کوي نو دا جمله به صحیح راځي او خیارانو دا ویلی کې بل فرض آب حیات او آب حیوان خرسه مشهور وا چې آب حیات سره سړی ته د بټول عمر ژوندې پاتې کیږي یو اوایي خبره وا وی بل فرض کداغه به حیات خرسه خلق په فرض مثال یا په فرض محال اب حیات کم دي چې ټول عمر سړی ته ژوند ورکی بل فرض دغه اب حیات پیدایشي او خلق خرسه خو لیکن پس په بدل کې ورکی چې ستا عزت والی با ابروی په ابرو باندې خرسيږي د عزت په مقابل کې چې ستا عزت او ابرو په کې خرابيږي وې دانا نه خرد خو خيار به وانی لی دغه به حیات د خپل ابرو په بدل کې چې ابرو زی عزت زی وې دې نه اخلي ولی وکیمان په دې پويږي چې مردان به عزت اسم مرګ دی به زندگانی به مذلت اغه د عزت په عزت سره مرګ چې دا به بهتر دی دا غ جون نه چې د ذلت او شرمندګۍ سره د ذلیلتوب سره اگر حنزل خوری از دست خوشخوی بی از شیرینی از دست ترش روی که خنزل خوری د لاسه د خوشخوی نه نیک اخلاق نه دا بهتر دی داغه خوک سیز نه چې داغه چا د لاسه خوري چې داغه تریومخي شوم او تریو بد اخلاقی حنزل مړغونه یا په پارسه کې دیته هندوانه ابو جهل وای د ابو جهل هندوانه
د دې دا بوټي چې دی هم د دې هندوانې په شان وړه وړې نیولي تراخي څه ورته وایي پښتو کې مړغونې یا کارکونډې ورته وایي که څه واړه واړه د نارنج نه وړوکي او ځای په ځای دا بوټي خوري تراخي په خپله خودرو په خپله کېږي د بعضې پټو کې نو دې ته څه وایه د ابوجهل هندوانه یا پښتو کې مړغونې یا کارکونډې نو خنزل نه مراد دغه کارکونډې دی وی که دا خو د خوراک شی نه دی خو بالفرض خوش اخلاقې درکړي نو دا تریخ هم دغه مالکونډې کې د هندوانې په ځای خورې نو دغه م بهتر دی د هغه خوږ څیز نه چې د تریومخ یو شوم د لاسه خورې حکایت یکی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندک یو د عالمانو نه د خوړون کې زیات لرل یعنی بال بچه زیاتو و کفاف اندک او کفاف لګ و آمدن د چې روزینه وجه معاش و هغه لګو یکی راز بزرگان کې معتقدی او بود گفت د څه چلو کو یو د امیرانو نه سردارانو نه چې د معتقدو هغه ته خپل حال وړاندې کړ داغه نه سوال وکړ خپل مطالبه پیش کړ چې حالت می خراب دی بال بچ می زیات دی خرچه نشتا وی روی استوقع یو درهم کشید مخه داغه د سوال نه راخ واړولو لکه غصه ونته شو و تاریخ سوال از اهل ادب در نظرش ناپسند او وړاندې کول د سوال د اهل علم نه د په نظر کې ناخوخ راغی چېرې عالم ل نه دی پکار چې سوالو کی سوال خو حرام دی دی به خودداري دغه کوم امیر ارسه چو زبخت روی ترش کرد پیش یار عزیز مرو که عیش برو نیست تلخ گردانی بحاجتی که روی تاز روی و خندان رو فرون بندت کاری کشاد پیشانی زبخت روی ترش کرد پیش یار وی په داسې حال کې چې د خپل بخ نه دی مخ ترې وکړی یار عزیز په وړاندې یو ستا یار وي او تا ته ښه عزیز وي او ته ورځې او دته د خپل شکایت وړاندې کې وی مه ورځه چې عیش به په هغه هم تریخ کې ژوند به پې تریخ کې به حاجتې کې روې تا ضرور یو خندان رو هر حاجت ته چې ځې ښه مثلا که چاته ورځې هغه ورته خوند کوي چې په خندا ورشي او مخ دې تر و تازه وي فرو نه بندت کاری کشاده پیشانی نه بندوي خلق یا تقدیر داغه سړی کار چې داغه تندې رون وي کولو وي خوش او د خوش و خندان وي نو د کار الله تعالی نه بندي کار دغه کیږي مطلب دا دی چې ډېر دغه فریاد او دغه مکو کوي نه بچانه په خوشاله او په غب شپ په دغه باندې ول حاجت پورا کوا ډیره پریشانی م جوړوي چې ته داسې پریشانی او غو د غم قصې راواله نو واغ پاغه باندې بم حالت عایش به پترخ کې اوردان راوړي دي راویانو کینده کې در وظیفه او زیادت کړ کوم روزینه چې دته د عالم ته مقرر و لګي ورته زیات ک و بشری ارادت کم او ډیر دا کم محبت او عقیدت چې د عالم سره وغه کم ک دانشمن چون پس از چند روز مودت معهود برقرار ندید گفت دغه عالم چې کله سورز پس دغه مودت معهود نه نه دغه تیر دوستی د سر چې په کم نهج کې چلیدو په کومه طریقه برقرار یو نه لید پوه شو چې وروره طبیعت خراب یو مال هغه توجه نه راکې دغه امیر وسدا سوال چې مې کړی دا غي نه روستو هغه عزت نه کولو ده نو وې داسي ویل دغه چا چې سوال کړو بیسل متاع موهین الذل تکسبها القدر منتسب والقدر محفوظ وې ډېر بد توامون او خوراک دی چې په حالت د ذلت کې ته څه هغه حاصله دغه نه بد خوراکونه نشته چې د ذلت سره تا ته پلاس درشي د دې القدر منتسبن کټوي خو درېدلې د زود درې د بحال شو خو قدر محفوظ شو قدر کم شو ټیټ شو محفوظ دا داسې لکه څنګه چې قران کې راځي
واحفظ لهما جناح الذل، او خطه کو ټیټی کا د پاره د مور او پلار، او وزر د تواضع د دواړو د پاره. نو دا محفوظ و دا هغه دی، یعنی قدر رتبه څه شو ټیټه شو، کټوه خو درې ده منتصب شو، خو لیکن قدر ټیټ شو. نه مبزود و ابرویم کاس، روټه خو راته زیات کړه خو زما ابرو هغه کم کو، هغه نه کم کو، عزت زما کم کو. بینوایی به از مذلت خواست، عجزی او محتاجی بهتر ده د هغه ذلت د خواست نه، د سوال نه. د ذلت د خواست نه څه بهتر ده؟ د بینوایی. لکه دا ذلت دی. دا علامه اقبال صاحب په څو شعرونو باندې نننې درس ختموما. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائے، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہوں فغاں اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، گئی دن کے تنہا تمہیں انجمن میں، گئی دن کے تنہا تمہیں انجمن میں، یہاں اب میری رازداں اور بھی ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.